وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ما كفى وشفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء کرام او دی جمعیت طلباء اسلام، شاہین صفت نوجوانان ورونو، دا زماو دیتا پدی موقع پدیش نیوش نگورا جمع کېدل د مولانا اسحاق صاحب او د دارالعلوم احسن المدارس خصوصی احسان د پما او تاسه ماوی د نامې په مناسبت د احسن المدارس په ډیرو احساناتو کې یو عظیم احسان دا چې د جمعیت طلبه اسلام د پروګرام پیش کولو موقع ما ته پلاس راکړه. الله تعالی دا مدرسه حضرت مولانا صاحب دامت برکاتهم دی هغوی معاونین او ملاتړ د دې مدرسې طالبان، د دې مدرسې مدرسان او جمله تعلقداران د دنیا او د آخرت په ترقو باندې سرخرو کی. عزیزانو، خبر ما ذهن کې انشاءاللہ تفصیلی ده او دا جلسه، دا جلوسونه، دا زندباد او مردباد according to me as I know the better. زه چې څومره پوهېږم او زه پیژنم that is totally wasting of energy. دا توانایي ضایع کول دي ما په خیال. بار تقدیر د څه اهمیت نه انکار نه کیږي. مخمسه او اضطرار د شریعت په اصولو کې یو اصل دی، بلکې صرف د شریعت اصولو کې هم نه، په دنیا کې څومره قوانین چې دي ریکګنایزد لا، مسلم قوانین، پاغه کې یو قانون یا اصل قانون هغه ډاکټرین اف نیسیسټی دی، د ضرورت نظریه ده چې داغه تحت بعض اوقات یو نامناسب کار جایز بلکې تر څه حد پورې لازم او واجب ګرځي. کله سړی ته ضرورت پېښېږي چې بای چغه به جلوس به وباسي، جلسیام بکې، مظاهره بکې، خو هغه کل پروګرام نه دی، د نظریه ضرورت لاندې د پروګرام یو ضروري حصہ ګرځېدل ده. اصل پروګرام دا تربیتی نشست ده، په دې کې اصل مقصد او هدف هغه د یو جماعت متعین کیږي چې دا ستړی قوم د دې حاصل څه دی، د دې غرض او غایه څه ده، د دې اوبجیکټ او ایم څه دی، نسب العین څه دی، څه ځای ته ځان رسول غواړم، څه زده کول غواړم. د امریکې د پارلیمنت یو ممبر دی، هغه د امریکې د پارلیمنت متعلق وای مونږ خپل پارلیمنت دا په دوه ایوانو تقسیم کړی دی. یو ته وای ایوان زیرین نیشنل اسمبلی، یو ته وای ایوان بالا سینټ برطانیې والا. هغه خپل پارلیمنت په دوه حصو تقسیم کړی دی. یو ته وای ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزینټیټیو، او یو ته وای ایوان الامراء یا هاوس اف لارډز. د قرنګ د امریکای پارلیمنت
هغه په کانګریس باندې بلل شي او کانګریس دا د امریکای د ټولو نه پاورفل اداره ده د هغه صدر د هغه مشر د هغه رئیس جمهوریه هغه کانګریس ته جواب دی داغه یو آرډر یو آرډیننس یو معاهده د کانګریس ته اپروول او د توثیق نه بغیر هغه قابل عمل نه چې هغه ته عملي جمع واچول شي عزیزانو د هغه کانګریس یو ممبر دی اهمیت خو تاسو سره کانګریس واضح شه اوس د ممبر اهمیت چې دا د هغه جزء ترکیبي دی دا په کانګریس کې یو فرد دی هغه وایي چې کانګریس ان سیشن is Congress in exhibition and Congress in committee room is Congress in its own work. Parliament چې کله په سیشن کې رواني اجلاس شروعي هغه وای دا نمایش ده بل چې دا نوکتاری کې استحقاق دی دا تاریخ التوا دی دا پریویلیج موشن دی دا قرارداد دی دا بل دی او دا بلا بلا ده بس لګیای یو لا یعنی قسم بحث شروع وي خو چې کله دا کانګریس او دا پارلیمنت د کمیټي شکل والی او د ایوان نه پاسي کمیټي روم ته دنه لاړ شي الته چې کومه خبره کوي دا سنجیدګۍ سره کوي دا سیریس سنس کې کوي دا غي څه اثر وي دا غي څه نتیجه وي دا غي څه ریزلټ وي هغه وای د کانګریس اکچوال کار دا کمیټي روم کې دل نه کار دی زه هغه مرګري دا جمله لګه مستعار راخلم او ترمیم پکې کوم چې جی ټی آی in procession is JTI in exhibition and JTI in such a meeting is JTI in its own work. جمعیت طلباء اسلام چې جلوس کې لګیا ده جلسه کې لګیا ده هنګامه او مظاهره کې لګیا ده دا د JTI نمایش ده او جمعیت طلباء اسلام چې په داسې فکری نشست کې راجمه دي دا د دوی هغه اکچوال کار ده دا د دوی هغه حقيقي کار ده دا هغه فکری تربیت ده دا هغه ذهن سازي ده چې د دې نامه د جمعیت طلباء اسلام او عزیزانو زما محترم رور مولانا اسحاق صاحب چې دې مت ډیر راګران دي ملګری ټول راګران دي مرګری خو خدا پنج انګشت یکسا نه کړد دا زمانه طالب علمای د دور رفیق خاص دی د طالب علمای د دور یارغار مې دی بل ورځ یو ځای فنکشن کې مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف فرماو مولانا عبدالمالک شاه صاحب چې د جمعیت علماء اسلام صوبه پنجاب کنوینر ده هغه تشریف فرماو ارګنایزر ده هغه تشریف فرماو ما هغه تقریر کې وې ما مولانا عبدالمالک شاه صاحب چې ما کلاس فیلو دی او مولانا فضل الرحمن صاحب چې زما د سبق مرګره د خوده مان جونیئر هغه طالبانو ما ته ډېر حیرت سره وکتل ان لله و انا الیه راجعون ما مولانا صاحب ما نه 15 کال جونیئر دی ما چې دوره کوله مولانا صاحب شری جامع ویلا اوس چا سره د طالب علمای د دور مرګرتیا چې تیری یقینا دا ډېر خوږی ورځي وي او بیا خصوصا مولانا اسحاق صاحب دا خو زمونږ هر خدمت ته کمر بسته به ولاړو ملما براغه اسحاق صاحب په پکار دی بس دیبو بازار ته منډه وا روټه پکار ده دیو بازار ته منډه وا نازیزانو یقینا دل تراتک ززان سعید غنم زما سه احسان نشته مولانا صاحب باندې نه می تاسو باندې احسان شته بلکې د دوی د تاسو په شریک ما باندې احسان ده چې زموږ دې جوګو غړلم چې دلته مراو غستم ما ته حکم کوي تراشه عزیزانو نو ان شاء الله د تربیت په بنا تاسو ته سو ضروری خبره کوم خو فرست اف آل یو خبره تاسو کتابونو کې ګورئ چې مدارس عربیه کې دا طریقه وی د مدرسو والا طالبان دوستان ناشتي چې دې کې په دې باچه باندې او د کتاب په مقدمه باندې تقریبا تر سیمایي امتحان پورې وخت لګي ښه لګي کنه لګي جی حمد ولوي بسمله ولوي صلات والسلام ولوي په متوارث طریقې ونوي انداز او پیرایه بدل کړه دا پکې براءت الاستهلال شو د فن اهمیت ته اشاره وشو الی اخره یو لوی تفصیلی بحث شروعي اوس دا تفصیلی بحث دا لیانی نه دی دی باندې ترتب دا هغه جمله کتاب د علومو ادروایز د تا ذهن ته هغه کتاب ولا خبره
په آسانه پریوتون کې نه ده. لہذا به طور تمهید زتا لک په شابانه بوزم چې پروردگار عالم اراده ولرله چې د ازمکه کې خلیفہ پیدا کوم. واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. ستا پروردگار فرشتو ته دې اراده اظهار وکړ زه د ازمکه کې خلیفہ پیدا کوم. اوس یو خبره دا محل نظر ده چې what we can mean by خلیفہ. مونږه خلیفہ څه شي ته وایو؟ خلیفہ څوک دی؟ د خلافت مفهوم څه دی؟ خلافت او سیاست د دې مصداق متفق متحد دی کنه دا درې الفاظ دي او مفهومه متفق متحد دی. خلافت، سیاست او امامت درې اصطلاحات علامه ابو الحسن الحبیب الماوردی په خپل کتاب الاحکام السلطانیه کې، علامه ابن فرحون په خپل کتاب تبصرة الحکام کې، ظافر قاسمی په خپل کتاب نظام الحکم فی الشریعه والتاریخ کې دا درې واړه الفاظ تقریبا د ترادف انداز کې ذکر کړي. خبر باندې پوهیږئ؟ خو پوهیږئ صحیح عزیزانو؟ لکه څنګه چې مولانا اسحاق صاحب وایي چې کتابونه والا مولیان ختميږي. دا لوی قهر مونږ ته جوړ کړ د وفاق د سند ښه د وفاق چې د ام برابر شو او چې نوکری په خملاویږي فوج کې، نوکری په ملاویږي سکول کې، نوکری په ملاویږي بل ځای او بل ځای اوقاف کې. بس هر یو طالب علم که هر یو نه نو پسلو کې اتیا طالب علمان هغه خو کم از کم دې ته ګدو کې دي چې څه طریقې سره وي خو چې دا سند راته ملاوي شي. ښه دا څه دی نه د کالج او د یونیورسيټي دا غي سند او سرټیفیکیټ دا به مقصد زکو، دا به نالج زکو چې الته کاغذ حصول دا مقصد او پوهه مقصد نه و. هغه بلا هغه زمونږ د مدارس ته مرادن نشو. زه ذاتی طور تاسو ما سره اختلاف کول شي خو ذاتی طور زه دې خبره سره متفق نه وم. ممکن ده مولانا اسحاق صاحب او محترم صدر صاحب هم ما سره دې خبره کې متفق وي. عزیزانو هغه غلي دي غالبا لکه چې اتفاق نه کوي. جی ناز میں کوله تاسو خدمت کې چې اوس خلافت، سیاست، امامت دا د څه شي عبارت دی؟ الله تعالی انسان په تور د خلیفہ د ازمکه کې د پیدا کولو د اراده اظهار وکړ. اوس خلیفہ وای چاته تاسو دې باندې خو پوهیږئ چې دا لفظ خلیفہ دا جامد ده که مشتق ده؟ انا لله وانا الیه راجعون. ما په خیال د دین عظیمه صدمه او سانحه بل نشته. خلیفہ دا مشتق ده، مصدر او منشا او مبدا هغه د خلافت. او تاسو یو قاعده دي کتابو کې ویل ده چې حمل د مشتقی یا صدق د مشتقی دا قیام د مبدا غواړي. تب خلیفہ کله چې خلافت در سره خوبي کنه خلیفہ به کله لکه د معتزله په نسبت باندې چې الله تعالی متکلم بلا کلام دی. دا خبره خو مونږ په نسبت باندې کارګر نه ده چې خلیفہ دی یو خلافت دی در سره نه. خو د خلافت لغوي معنا دا خو په معنا د نائب راځي. د خلافت لغوي معنا دا په معنا د ورستو راتلو راځي. لکه وای فلان یخلف مورثه، فلانه د خپل مورث شاته ورستو را روان دی. فخلف من بعدهم خلف، رستر دوی نرال الناکار خلیفگان. لغوی مفهوم سره قرآن کریم کې مستعمل دی. دی وجنه بعضی مفسرینو د آیت ذیل کې د خلیفہ مفهوم متعین کړی دی. یخلف بعضهم بعضا، خلیفہ ورته په دې بنیاد وي چې هر راتلونکي نسل دا به د وړاندې تیر نسل خلیفگان وي. یو دوی مفسر هغه لیکي یخلفون الجن، دایبه د پیریانو نو ورستو راځي ځکه ورته خدای خلیفہ وي. مونږ وایو دا دواړه خبرې ټیک نه دي. انی جاعل فی الارض خلیفہ، الله تعالی رضی جعل نسبت دا ځان ته وکړو. خلیفہ د پاره سله ذکر نکړه، مفهوم متعین شو چې دا خلیفہ به د الله خلیفہ وي. ښا دا انسان د چا خلیفہ وي؟ د الله خلیفہ وي. اوس عزیزانو تاسو دا خبره معلومه ده چې پروردگار عالم د احتیاج د عالم نه بالا دی. کله خدای سره حاجت شته؟ حاجت نشته. اوس نائب خو هغه چاته پکار چې چاته حاجت پېښیږي، پروردگار ته حاجت نه پېښیږي. خلیفہ ولې پیدا کو؟ الته مفسرین فرمایي چې خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی و حدودی،
دی به زما خلیفہ زما نائب وي په دې معنا چې ما ولا حکم کړه ذات ته متوجي په ذات به نافذي که خاندان ته متوجي په کور به نافذي که معاشره ته متوجي په معاشره به نافذي که دنیا ته متوجي په دنیا به نافذي يخلفني في تنفيذ احکامي وحدودي. اوس دې به خلیفہ اعلی چې دغه حکم الهي او حکومت الهي دای په عمل کې راوسته دي مارز وجود کې سنخشش تا او کدا شي نشتا د لاس تړل دي د خپې تړل دي. اسی تاسو ایمان سره وایي چې کله د پوره قیام د دې صفت نه راغله نو دې مشتق حمل پکېږي یا د کوم حکمت په بنا چې الله تعالی دې پیدا کړل دي او هغه حکمت یا هغه غرض غایب الفاظ دیگر گو چې نسبت باری ته په افعال د باری کې تاسو قاضي کې به دا خبره ویلي قاضي مو ویل دي کنه. اوس خدای بندگان طالبان منطق نه وایغه. امام رازی فرمای من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه اصلا. سوچ منطق کې سم ور ډوب نه دی د په هیڅ علم باندې اعتماد او اعتبار نشته. قاضي مبارک حاشیه باندې یو خبر لیکلی ده چې د باری افعال د الله تعالی فعل د خدای کړو دې د پاره څخه غرض غایه مشته. هغه وایي چې غایه دا خود فاعلیت د پاره متمم وي او خدای کې فاعلیت او تصرف تامیږي نه خدای کې ختميږي نه. هغه وایي چې افعال د باری دا معلل بالاغراض نه دي البته کار د حکیم نه نو حکمت په ضرور مرتب وي ښا. تاسو دې خبرو باندې بد خو نه منئ کنه. یو کسره تبل راځوي ویجی بس زاغه و خودش مې تا ټاکري شروع کړه. مې سمانه ټاکري وېسه دا اغراض او غرض مرز کول نه په پته نه پویدم. وې ما وې چې دې چلن نه د مخه ده ما وې چې دې چلن نه ما ممکن نه ستا ډیر رونو به ویلي چې بس خدای په قهر باندې اخته خو جوړ ناس به ینو قهر باندې اخته نه ایو سړی په لار روانو خرو ور سره وبار کړي دوی مرګره ور سره روانو لار کې امام استاد مسکو جمعه لار غاړه سره د مرګري ته وې ګوره براده لخردل ته ودروا زو ورزم امام استاد مس شروع کړل دي جوړه تصیبه د اثار والا منځو کو هغه خدای ولی لومبني رکعت کې سوره یاسین شروع کړو او سوره یاسین خو د ختمې دون نوم ناقلی د ډیر تنگ شه په ولاړه دا فکر دی ور سره ملګری به می تنگ شوی خرو باندې بارونه پراته دي ملګری منډه کړه وېته د اخر شړاو زه خو د خدای په کار اخته شوم کله چې فارغ شم بیا پسې ځان درو رسوم مې ملګریا ممکن د ډیر دوستان بنورم داسي وو چې بادل نه خواسته بناستو والله زما په خدای قسم زما فقط مقصد پدې کې دار چې تاسو کې لږ تجسس هم پیدا شي تاسو کې جستجو علمي هم پیدا شي ځکه عزیزانو تجسس علمي دا د طالب د ذهن نه وتره دي دا د سټوډنټ د ذهن نه وتره دي هغه غریب مادي چکر کې پروت دی او طالب مادي چکر کې پروت دی او کله چې مادي چکر راشي بس علم لاشي دی فوري والو ځخه الله تعالی دې ما او تا بحرول علم نصیب کې ټول امين وای. عزیزانو نهار می کوله تاسو خدمت کې چې اوس د الله تعالی کار دا خود حکمت د خالی نه دی. فعل الحکیم وکلامه لا يخلو عن الحکمه د حکیم کلام د حکیم کړو دا د حکمت نه او د راز نه او د فلسفې نه خالی نه. نو اوس پروردگار عالم د دې انسان نه دا خلافت مقصدو یا حکمتو چې انسان دې لپاره پیدا کوم يخلفني في تنفيذ احکامي وحدودي. اوس دا لاوډ سپیکر دا جوړون کې دې لپاره جوړ کړو چې دې کې आवाज سره کوي نو هغه دې علاقې ته رسي. اوس کدا مقصد دنه پوره کېدون کې نه بیا د لاوډ سپیکر وای بیا خو ورته اوس پنه وای کنه خلک کباړي باندې خرڅي په 100 روپے سیر خرڅيږي ښا. اسه دا امپلیفایر مولانا اساق ته په 2-3000 روپے غسته دي او کدا مقصد نه پوره کوي بیا په 300 روپے تم څوک نه اخلي ښا. بیا ورته هغه وای دې تلې ته کېدوا چې وی تلو په 100 روپے سیر به تا نه واخلم ځکه اوس باندې لګه خله نکل شوی ده ښا. پته ولګی دا چې کوم حکمت یو شی پوره تللوي او هغه مقصد او حکمت پوره کیږي نه لہذا هغه شیته بیا هغه نامه ورکول دا چندان ناروا دي. اوس دا انسان کدنه خلافت والا مقصد پوره کیږي نه تاسو ایمان سره وایي چې د بیا انسان ویل پکار دي. جواب راکوي کنه انسان ویل پکار دي نه دي پکار. اوس عزیزانو دا خلافت د څه شي او دې لپاره ما او تاسو فکری دنیا کې څه کول دي عملی دنیا کې څه کول دي. عزیزانو خلافت امامت او سیاست د دې دوه واړو په دې مشتقات باندې تاسو نظر واچوي. د خلافت نه مشتق دی خلیفہ د امامت نه مشتق دی
امام او د سیاست نه مشتقی دی. ان لله و انا الیه راجعون. دغه هم یا نسبتی راوسته ته مشتقی نه وای ښا. تاسو پدر چې نسبتی هم کوم شی سره وته ته مشتقی نه وای. هغه مصدر سره بلا تړلې ده. مصدر پورې موډه به تړلې ده. د دینه مشتقی دی سایس. مشتقی دی سایس. بیا وګورئ ورپسې غیاث اللغات وګورئ، لسان العرب وګورئ، القاموس المحیط وګورئ. سایس د دینه مشتقی دی. ساس یسوسو په معنا د قاد یقود راځي، په معنا د رهنمایي کول راځي، په معنا د رهبری کول راځي. سایس دا رهبر او رهنما ته ویل شي. سایس رهبر صرف کې سمه اجوفتي رهبر او رهنما ته ویل شي. اسم الله اسحاق سی وای چې دا یو بل خبره ده چې دا اجوفتي کنا قسطي که مثال دي، معطل الفاضي که معطل العين دي او که معطل اللام دي. that is totally devoted to you. دا خبره مې تاسو ته وقف کړی تحقیق به وکړئ ښا عزیزانو. استاد یسوس نو تاسو په پوهیږئ سین حرف ناقص دی وای کنه. سین حرف ناقص دی او بیا بل سین هغه هم حرف ناقص دی لکه چې لفیف مفروق دی ښا. لکه چې لفیف مفروق دی. دا څه ده؟ ساسا ساسا لفیف خودی نه سره کدی وای کنه کوم شی دی اجوف یې دی. جزاکم الله ماشاء الله. دا د احسن المدارس کرامت ته ان شاء الله تاسو کې جستجو ماده شته. بهر تقدیر سایس دا په معنا د قائد او د رهبر او د رهنما راځي. امام په معنا د مقتدا او د پیشوا راځي. خلیفہ دا په معنا د نائب د الله راځي چې دې لګیا یو د الله تعالی قانون نافذ کوي. مانوي لحاظ سره خود دې مفهوم د یو بل غیر دی، خو په اعتبار د مصداق دا درې وړه شی واحد دی ښا. علامه ابن فرحون تفسیرۃ الحکام کې، ابو الحسن حبیب الماوردی په خپل کتاب الاحکام السلطانیه کې، علامه ظافر قاسمی په خپل کتاب نظام الحکم فی الشریعه والتاریخ کې د امامت، سیاست او د خلافت یو معنا کوي، بلکې یو مؤول کوي په بل باندې. الامامه هي الخلافه والخلافه هي الامامه ويعبر عنهما بالسياسه. د دوه تعبیر کوی شي په سیاست باندې. اوس هغه وایي چې معنا یې څه ده، تعریف یې څه ده، ډیفینیشن یې څه ده، یا حد سره د منطقانو په نسبت باندې ایکسکلوسیو انکلوسیو ډیفینیشن ورته وایي ښا. انګریزي کې ایکسکلوسیو او انکلوسیو ډیفینیشن ورته وایي. جامع معنی تعریف، جامع معنی تعریف چې منطقيان ته نه تعبیر کوي په حد باندې چې تعریف د شی فرضیات وشي. جزاک الله. چې تعریف د شی په ذاتیات وشي. ما به شی هو اوس فرمای اغا السیاسه هي الخلافه عن النبوه، هي الخلافه عن النبوه لحراسه الدين والدنيا. علامه بالحسن الحبيب الماوردی او امام رازی دې تعریف باندې دواړه متفق دي چې سیاست یا امامت دا نیابت د نبوت ته، دا نیابت د نبوت ته او د سره لپاره لحراسه الدين والدنيا، د دنیوي امور سلجاول لپاره او د دینی امور سلجاول لپاره. ځکه عزیزانو ما او تا په حیث د انسان الله دې دنیا لپاره خو نه پیدا کړی، حکمت ته تخلیق انسان او خود وما خلقت الدل ان شاء الله تمهید ده. اصل مقصد تاسو رست بوزم وخت باخلی ډیر ښه زی اغه نم په خو دي. عزیزانو قران کریم فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مولانا اسحاق سے او محترم صدر سے دا دواړه خو ما مزاج نه واقف دي. صدر سے ماته چې غنټه راته وخه 100 غنټه بوای، مې غنټو خو ملا شمیر نه کړ، پته نه 100 غنټه وای. بهر ته دی ان شاء الله ډیر وخت تاسو ځای کوم نه، لږ وخت تاسو زین کې خبر اچوم. قران کریم فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پریان دا د خپل عبادت او د خپل معرفت په خاطر پیدا کړی دي چې ما به پیژني. اوس ما ته ګورئ جی، یو پلار بچي روانه کوي، بچي ورانه کوي، دغه بچی ته ډانټ ور کوي، تنبیه ور کوي، او ورانه مکه ما پیژنې کنه. یا یو سړی زورور بل سړی باندې خپل سپرمیسی او برتری قائمای، خبردار لکه دا حرکت دکړه دی خو ته ما پیژنې کنه. پروردگار عالم وای چې خبردار او الکانو تاسو ما پیژنې کنه، ما پیژنې کنه. you all will be responsible to me.
تاسو ټول و ماته جواب دی، تاسو ټول ماته جواب دی. او دا خبره پکې هم نشته چې کني زره چا په غرفت باندې کمزور یم ما پیژنې کنه. اوس دا الله تعالی د دې معرفت جستجو، دا الله تعالی د دې معرفت تجسس او د معرفت دا پروسس دا بالکل تر ډیره حد پورې لا متناهی دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زما په خیال امت کې د ټولو نه زیات پیژندونکو الله بزرګ او برتر له دا وسره جی انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام پسې لګیدل مرتبه د حضرت ابوبکر را هغه لګیاره د شپې आवाज کوي یا من غایت معرفته القصور عن معرفته. او هغه خدایا چې داغه انتهایی پیژنګلی دادا چې سړی کنفس کی، سړی اعتراف او اقرار کی چې خدایا ما ته اون پیژندې شوی، ما عبادناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. نو په حق عبادت ستا بندګي وکړه، نو په حق پیژنګلې د تا پیژنګلې وکړه. ای برطرف خیال و قیاس و گمان و وهم وظهر چه گفته اند شنید مخواند ایم دفتر تمام گشت و به پایا رسید عمر ما همچنا در اول وصفی تمام ده ایم. خودیزانو حکمت د تعالی تخلیق داره چې الله تعالی به پیژنې، د الله تعالی د خلافت حق به ادا کې. اوس عزیزانو د دې خلافت د قیام لپاره لومبنه شي هغه فکر صالح دی. څه شي دی؟ فکر صالح دی. او د فکر صالح نه تعبیر کوي شریعت اسلامی یا قران کریم په عقیده د توحید باندې. ذکر توحید د عقیده نه علاوه بل فکر یا بل عقیده صالحه او نیکه کېده نشي. او چونکه دا فکر صالح یا د عقیده د توحید دا اساس دی، دا بیس دی، دا فاونډیشن دی، دا بنیاد دی. د دې وجنه حضرات انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات د ټول لړمبله کومه خبره چې د خلکو وړاندې کې خدا هغه دې فکر والا کې خدا، هغه د عقیده والا کې خدا. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله. او خلکو تاسو وایي چې الہ یو دی، هغه الله دی، هغه نه علاوه بل څوک په صفت د الوهیت متصف نشته. اوس انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام چې دا داوی په دعوت کې قدر مشترک وخه لا اله الا الله. قران کریم دا قدر مشترک ذکر کوي، فرمای وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. نن می آلتا یو بل مدرسه کې جلسه وکړه، یو مرګر راته چې خلکو ټول قران سړی غنټه تک کې خلاص کړي، ټول قران غنټه تک. مې دوی بګنی مانه دا تقاضا و چې ګرنت پورته وام، مې دوی بګنی دا تقاضا چې قران دې نه وای ګرنت وای نه. اوس مې چې ملایم او راوسته د مدرسې جلسې لهم خو بیا به وایم قران کنه. عزیزانو قران کریم فرمای چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. خدای وای کوم پیغمبر چې ملګری دی داغه د لپاره اساسي دعوت، داغه د لپاره بنیادی دعوت، هغه د فکر صالح والا دعوت او عقیده والا دعوت او چې باید الله تعالی یو والی باندې ټوله توجه کنسنټریټ کړي. او دا توحید دا بنیادی شی دی چې دې باندې د امت اتحاد او یووالی راتلی شي. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. او اهل کتابو مونږ او تاسو مېس کې نور اختلافات خو ډیر دي، خو یو خبره خو مونږ او تاسو مېس کې مشترک ده. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. سو خبره وکړي درې حالانکه دا رستنه دوا دا په دې ډمبنه مرتب دي. تعالوا الى كلمه سواء بيننا الا نعبد الا الله، چې معبود بغنو یو الله، مسجود بغنو یو الله، مالک الملک بغنو یو الله، رب بغنو یو الله، ولا نشرک به شیئا. د الله تعالی سره د الوهیت میدان کې څوک به شریک نه جوړو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مخلوق بزان لپاره مخلوق رب نه غني ښا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا زنګ بازي مولایان صاحبان خدای دې پر رحم وکي. تاسو امين وای. اغه یوې خبره له خو ډیر زور ورکی باید خلکو مړو نه خدایان جوړ کړی دي. مونږ خدای مو ورکا مړو نه خوم خدایان جوړ کړی، خراج دا ژوندونه چې جوړ کړی دوی سره سوکو ژوندونه جوړ کړی. اوس دلته مشترک سوځي چې دا ژوندونه چې خدایان جوړ کړی دي خو دوی ته بد نه وای. او که چا مړو نه خدایان جوړ کړی مونږ دا هغه هم بد وایو چې مخلوق د خدای سره په صفت کې شریک دي. جابر د دې معاشره مستبد
د دې معاشره حکمران د دې معاشره استحصالي استعماري قوت لعنتی نظام دا ځان له مستقل د ربوبیت په ډیرای باندې ولاړ دی تا کله د خلاف هم خبر وکړه اګه خلک دې په دې مینیمم قسم مسایلو کې ایثار کړی دي امام آزاد لیکي رحمه الله چې همیشه انقلابی پروګرام کې رکاوټ اچي هغه خلک چې هغه خلک په یو بل راولګي فروي اختلافاتو کې ښه الواشته او حلوا نشته حلواجته حلوا نشته پته نشته تاسو علاقې را ته پته نشته صدر سے او مولانا ساق سے مونږه علاقې نه واقف دي الته د خلکو جګړې په دې یره چې د مړی د الواشته او کنيشته او یای چې بیا الوا پخې نو سپینه پخې کسره پخې او چې سره پخې نو دا باغره تاسو بنی سي او کشګي شګي کیبا یا خدای مورکا دا عجیب خبره ده دنیا کم ځای ته ورسېده ته دې باندې یو بل سره مشتو غیبانه دقه خوې ده چې رتا عمل ته مسلمان ګوري دنه متنفر کیږي حالانکه حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان شاء الله مره دې بیان به ډیر شاخونه ښه تربیت زستاسو کول غواړم ځکه ستاسو زینم منتشر دی کنه نظام منتشر میدان کې منډه زکوام چې چاپیر نه تاسو را غونډول غواړم یو پوینټ ته عزیزانو اوس عزم ستاسو خدمت کې دا کو چې وی چې ولایت تخذ بعضا اربابا من دون الله مونږ به مخلوق ځان د پاره په حیثیت د رب نه نیسو فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون عرض مې دا کو چې اصل مسله هغه د فکر صالح ده اصل مسله هغه د اعتقاد او د عقیده ده او عقیده دا دومره اهمیت لري چې تاسو علاقه خوش کړه تاسو علاقه وچه ده ومو پکې نشته مونږ غاړه ته بلا نهرونه دی الله تاسو هم آباد کی مونږ غاړه ته ارټونه دي ټیوبل دي ارټ پیژنې چرته مو کتل دي په باندې غوې ګرځي او کوینا اوبر او باسي اوس جی غړونه ورته وای غړونه کسب بلا ده اقا ارټ په دې باندې غوې ګرځي مس کې یو لرګي ولاړی دغه نه چاپیر یو ګرچندې ګرځي هغه په یو خاص سرکل کې او په خاصه دایره کې تاویږي د یو پړي په حواله چې هغه په دې غاړه کې پروتي فائدہ پیدا مرتبي چې وبر اوزي وې ژوندې مالک ولذ خوشامند پیړې ور کوي چې ارټ خکې وبر اوزي فصل وبکیږي مالک تازه زمکه تازه بچي خوشاله ملمانه خوشاله او ګوره دغه منځنه میخ چې د دې غوي چکر سره دومره فائدې په مرتب دي کدا منځنه لرګي د ځان په سراو لړۍ یا گویا داغه نه رابطه کټ شي رابطه دا پړي رابطه کټ شي نو برا وستل خو در کنار لوټکی بم ټول مات شي بیره به غر کشي دسته بم کوي ته پریوزي هغه بم سره خو دا عقیده توحید فلکی کد ارټ هغه منځنه موګه ده او د تا غاړه کې یو غړوندې چولې دي چې ګرځي چې څومره ګرندې ګرځي او څومره آزاد ګرځي خدا غړوندې مو باسا جی او دا موګه ځان په سینړوما دا متزلزل کوما تبي چې کم قدم اخلي قدم به فائدمن او سودمن وي عزیزانو نو عقیده توحید باندې حضرات ورکو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او د دې خبرنه تعبیر کیږي په نظریه باندې ښا دې خبره ته څه وای نظریه ورته وای ځکه نظریه دا یو مستحکم موګه چې میس کې ولاړ دی چې څومره زور په امتو کې دا موګه ځان په سیرا لړوي نشي او ردی مقابله کې څومره نظامونه چې په بل حواله دنیا ته وړاندې دي هغه باندې د نظریه اطلاق دا مجازن کیږي ښا هغه ته نظریه ویل د شریعت په اصطلاح کې جایز نه دي ځکه لکه دی لړکه تاسو یو فرق کول غواړم مونږ د نظریاتي کې دونه زیات جذباتيان جوړ شوي یو ښا جذباتيانو کې نظریاتيانو جذباتيانو او د دنیا تاریخ وګورئ جذبات چرته انقلاب نه راوستخه انقلاب راولي نظریات راولي نبی کریم علیہ السلام انقلاب راوستو په نظریه راوستو نور انبیاء انقلاب راوستو په نظریه راوستو په حاضر دنیا کې خمینی انقلاب راوستو دا محسوس نه کوي چې شیعاګانو وکالت کوم ښه تاسو خبر نه ده د خپل مذهب په تقاضا هغه یو نظریه خپل متبعین له جوړ کړي و داغه پس منظر کې یو استیبل انقلاب راوستو یو مستحکم انقلاب راوستو عزیزانو بهر تقدیر اوس د نظریه او د جذبه د دې مس کې فرق څه ده نظریه او جذبه دا به یو بل نه جدا کې څنګه نو یو خدا چې نظریه دا اعتقاد صالح او فکر صالح چې ورکړې شوی د خالق د طرف نه یو
دویمه خبره نظریه دا هغه شی دی چې دا اثر انداز وي او دا متاثر نه ښه. نظریه دا اثر انداز وي په معاشره باندې اثر غورځي خو د بل شي نه متاثر کیږي نه. او دریمه خبره چې دا نظریه د دې شاده کم پروګرام ولاړی هغه پروګرام ارتقایی ډیولپ شوی ښه بتدریج ګریجوالي اند سلولي هغه رو په ترقه باندې تللی. او سلورم دغه نظریه د دې پس منظر کې کم کسان چې جوړ وي د پس منظر کې کم کسان چې جوړي دا غي انداز هغه وي کم چې د معاذ ابن جبل او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وي چې استقم علیه ولو قتلت او حرقت او صلبت چې ته دومره ټینګ ولاړې په دې خپل خبره چې هیڅ قوت دې نه وانړی کڅوک دې اور ته اچي کڅوک دې ټوټې کوي کڅوک د لمړای کې پړې اچي. او سلورمه خبره هغه دا چې دغه افراد چې په دې انداز نظریه خپل کی او هغه یو لړای کې او پیرل شي د هغه دې جمع کېدو ته جماعت ویل شي. او پنځمه خبره دغه جماعت چې کوم حرکت کوي په منظم انداز باندې او تبدیلی راولي هغه تبدیلات انقلاب ویل شي. او شپږمه خبره چې کوم انقلاب په دغه انداز راشي هغه ډیر پاو مستحکم وي هغه اورلاستینګ وي هغه دایمي ابدي هغه تر صدو پورې ژوندې وي لکه کوم انقلاب چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راوستو. عزیزانو دین علاوه تاسو وګورئ جذبه یو خدا نٹ بین given by creator دا د خالق ورکړه نه ده بلکې د سراوندینګ نه د ماحول نه د حالاتو نه د معاشرتي تقاضو نه یو سره متاثر شوی دی او هغه یو پروګرام ورکړی دی د هغه حالاتو د تور لپاره متاثر شوی دی. افیکټډ ون دیٹس کالډ ایموشن دې ته وایي جذبه چې د حالاتو نه د متاثر کېدو پس منظر کې ته کوم پروګرام ورکی دې ته څه ویل شي جذبه ورته ویل شي. په دغه انداز چې ته کوم خلک ځان سره راجمع کې هغه به جذباتي انداز باندې راجمع کې جی دا وګوره دې فلانستا کو خړو راچې د خلاف یو مظاهره وکړو دا وګوره دا فلانیل ته دا چلو کو راچې یو مظاهره وکړو نو یا په پولیس باندې سره ځان ټکای یا په باندې خپل ملګری بلکی ښه یا پولیس باندې ځان ټکای یا خپل ملګری باندې ملکی نو فائدې ډیر وکړه که نقصان ډیر وکړه څه فائدې وکړه تا چې خپل یو ملګری هغه گویا ملک نو ته امام آزاد رحمت الله علیه فرمای چې کمال خدا دی چې ته انقلاب راولې او ملګری پکې یو مړ شي ښه زیات ملګری مړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا کې یو عالمگیر او آفاقی انقلاب برپا کړو په وښتو غزاګانو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریکو بنفس نفیس او صد پاسه او یاو سریو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هدایات ورکړو او دا لشکري لګلې وي خو مجموعي تعداد د هغه جنگونو د مړیو چې راجمع کې مسلمانان او کافران ټول چې کافران پکې سوره مردارو او مسلمانان سوره شهیدانو دا تقریبا 4.5 غزاګانو کې د هغه ټولو مړو شمیر د 300 سیوانه کېږي ښه 300 سیوا مجموعي تعداد د 300 سیوانه کېږي. ولې ځکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جدوجہد دا جذباتي خو نه دا چې شو دا نظریاتیو او نظریه دا نخپل مرګري قتلای نه د بل مرګري قتلای بلکې هغه ته د خپل نظریه وړاندې کوي د ځان رفقا او ملګری جوړي هم د قوله ده. تاسو ګورئ جی حضرت اسامه ابن زید مسلم شریف کې حدیث ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو جنگ نه بعد تپوس کوي اسامه سنوي واقع دی جنگ کې ویجیو یو کافر ما په توره پورته کړه وی هغه فورن چغه والا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فماذا فعلت اذن اسامه تابع سوکل هغه ویجی قتلته ملمک. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته او ما ساره مسلمه دې کلمې وینا سره مسلمان شوی نو حضرت اسامه خپل اتحاد کړی دی ورته وی دا الله پیغمبره زما محبوبه انما قالها عاصما لنفسه دا خود د ځان د بچاو لپاره ویلې و. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فتوغر وجه رسول الله د نبی کریم علیه السلام رنگ مبارک متغیر شو. حضرت اسامه ته وی چې اسامه هلا شققت قلبا زړه ولن نسریکو چې پکې د دنه کتلوي چې دا صرف په خله ویلې ده کدا زړه نه ویلې ده یعنی تا د جنگ مقصد خدا نه دی
چې خلق مړوا د تار دي جدوجہد مقصد دا دی چې خلق ځان سره شریکوا په مینیمم قسم ټسل کې په معمولی مسائلو کې ځان الجاوما امام آزاد فرمایي تعالی کور ته تل دي چرته تل دي پلار را روانه دوارو طرفو ته دی غنی او شپول دی غنی ورته وایي څو ورته وایي دی غنی شپول دی اوس هغه غنه چې ستاله منه کې اون خلی نو تاسو کې هغه نه سره ته جهاد شروع کېږي جهاد شروع کې نه بس آرام سره هغه نه وباسي او بیا نور په احتیاط روان شي داسې جامې را غونډه کې لاره تنګه ده دوارو غاړو ته غنی دي چې ما بیاونه نسی ځکه ما ته کور ته رسیدل د غلو سره شپه خو باندې کوم کنه او زتا مقصد خدا دی چې جمعیت کی دعوت او جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام او خلق د کوڅه کې په بل بلای خدای په کار باندې اخته شوی اوس د خدای په ځمکه تر خدای نظام راوستي شي د خدای په نظام کې ټول نه لورو کا هوښته ښه د خدای نظام لاره کې د ټول نستر رکاوټ بیا ته جوړ شوی عزیزانو نو عزم استاس خدمت کې داکو چې اوس جذبه دا وی متاثره د جذبې پس منظر کې کم خلک چې تر جمع کې د اغیر جمع کېدو تر جماعت نامه نشي ویلې بلکې هغه ته هجوم ویل شي انګريزي کې ورته کراود ویل شي بیل باړ ورته ویل شي دا غي چغو صورت شور شرابه ویل شي ښا چغو صورت شور بعد وخت زمونږم جلوس رواني یو شور شرابه مو جوړه کړی ننوم چې دراتلم ما خپل مرګري ته وې مې دوی لا د مرګرو आवाज ورکړ مې دوی په جذبه راغلي دي چې مولانا بيدګر صاحب رسو روان دي کني ما په خدای قسم چې څوک چغه وای په ما hebat راځي ښا چې څوک چغه وای په ما hebat راځي ځکه ما زین دغه چغه والدین لا چغه مې زین قبلې نه ښا عزیزانو زه داسې فکری غو نه سړیم خدای دې ما او تاسو ټول فکریان کی داسې رسمي غو نه فکریم خو داوا مې د چې يم فکری نه بس دې فکری خبرو باندې یقین لرم د جذباتي نارو مارو باندې او چې مونږه غناره کړه لګو نو پاغه نارو کوم سره به ضبط نه ښه څوک وای نری تکبیر نور وته زنده‌باد څوک به کوي کمیونټر نور وای زنده‌باد هغه بلا باندې اختیو چې خدای دې رحم وکړي عزیزانو اوس زمونږه داوا خدا ده او بیا بالخصوص جمعیت طلبه اسلام چې جی نظریاتی جماعت ته جی انقلابی جماعت ته جی فکری جماعت ته الکر چرته داغه نظریه چرته داغه انقلاب چرته داغه فکر چرته داغه اعتقاد ته کوم د هنګامې شکار شوی ته کوم د جذباتو پرو کې بيدلې نازیدانو د جذباتو پس منظر کې کوم خلک چې راجم شي هغه ته نامه د جماعت نور کېږي د څور کېږي د هجوم او د کراود او دا هجوم او کراود الته جماعت یو پروسس شروع کړی دی هغه صالح انقلاب راوسته دی نظام بدل کړی دی اکثر او تو ګوره جذبه چې کم تغییر راولي بلکې پروګرام چې شروع کړي قدم پورته کړي نو هغه هی د تخریب کارای لپاره د بنو بازار باندې روان دي څوک کان یو خوولي څوک بل خوولي چرته د چا ټیر ته اور ورته کړي د چا دکان ته اور ورته کړي اوس دې ته انقلاب وي جواب راکوي کنه اوس کدي سره ته وختي ته یو جرنیل لري کې نو بل جرنیل سټانټو ولار دی غل لیفټ رائټ کې راورسي اگر چې بس بای تا خو سره بدلو هغه سره د پلار دښمن یاله کوم له پلار مر کړو خدای دې هغه سره ستا ورکی خدای دې تام ورکی هغه خدای ورکی مونږ خو سړی نه روکو مونږ خدای لعنتی نظام روکو وای خدانه چې لعنتی نظام روکوي نو بیا به جذباتيان کېږي نه نظریات ته نه نظریات کېږي با نازیدانو د جذبې پس منظر کې چې کم تغییر او تبدیلی راځي هغه صرف د چهره تبدیلی وي هغه تر نظام نه بدليږي نازیدانو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بنیادی زور دا په نظریه باندې ورک او تر سوره حد ورک خپل مرګري تر سوره حد پورې نظریاتيان جوړ کړ اهمیت د نظریه دا تر کومه حد پورې واضح کړ غزوه احد کې تاسو ګورئ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بلکې دا خبره درته واستای کو تاسو ګورئ مونږ د مانځ کې سوره الفاتحه وایو کنه وایو جی منفرد وای امام وای او مقتدی نه وای ماشاءالله حنفیان یې کوي حنفیان یې کوي او دام یو اهم اختلاف تر امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنځ کې د یو ټولو نستر اختلاف چې د فاتحه خلف الامام دی عزیزانو اوس دغه سوره الفاتحه چې بغیر د دینه مونږه مز نامکمل او خداج غنو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاسد غني اوس دا سوره الفاتحه دې کې الله تعالی نه مونږ غواړو اے دینا الصراط المستقیم دا صراط مستقیم په حقیقت دغه نظریه ده چې خدای ما نظریاتي جوړ کې اوس ته به نظریه دا پیژنې په سباندې دا په صالح افراد باندې پیژنې برګه جنډه خو دراوچته کړی دا الکه برګه جنډه خو سنورو کسانم راوچته کړی دا سنور مرګري هم شته تاسو پکې کم یې
تاسو چې مونږ اسلام غواړو الکه هغه اسلام نه به زمونږ قائد د مولانا فضل الرحمن صاحب اوس تا په دې باندې خپل تشخص هغه گویا هغه ته ورشکاره کو چې بای دا زما تشخص دی ما په منفرد وای امام وای او مقتدی نه وای ماشاءالله حنفیانی کوي حنفیانی کوي او دام یو اهم اختلاف د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمت الله علیه په نس کې د یو ټولو ستر اختلاف چې د فاتحه خلف الامام دی عزیزانو اوس دغه سوره الفاتحه چې بغیر د دینه مونږه موز نامکمل او خداج غنو امام شافعی رحمت الله علیه فاسد غني اوس دا سوره الفاتحه دې کې الله تعالی نه مونږ غواړو اهدنا الصراط المستقيم دا صراط مستقيم په حقیقت دغه نظریه ده چې خدای ما نظریاتي جوړ کړي اوس ته به نظریه بګه کټه کو راوچته کړی دا الکه پرګه ګنده خو سنورو کسانو هم راوچته کړی دا سنور مرګړی هم شته تاسو په کې کم یې تاسو چې مونږ اسلام غواړو الکه وایي مستابو نه به زمونږ قائد مولانا فضل الرحمن صاحب اوس تا په دې باندې خپل تشخص هغه گویا هغه ته ورشکاره کو چې بای دا زما تشخص دی ما په دې حساب باندې پیژنه اصل شی زما نظریه ده خدا می تشخص دی عزیزانو نو فرمای اهدنا الصراط المستقيم علیکم صراط مستقیم دا لار دلته ډومل ته چتل کاغروډ د بنی نه په خور د چتل دی تا وینا صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين شخصیات دی اولګول خو نظریه پسې دی اولګول نظریه وړاندې پر کوم ځای چې شخصیت د نظریه وړاندې کیږي بیا هغه خلک انقلاب نه راولي هغه خلک انقلاب او کوم ځای شخصیت چې نظریه پسې دی لګول دی دا کسان او دغه پیروکار دا فل حقیقت وی انقلابیان او دوی انقلاب راوستي شي غزوه احد کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام غاخونه مبارک شهیدان شو مخ مبارکی زخمی شو سر مبارک کی خود خخ شو د پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک دا له لهاش حضرت ابو طلحه او حضرت مصعب ابن عمر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کوي په ډال نه کوي ډال ور سره نشتا په بل چې شی نه کوي مورچه ور سره نشتا په خپل بدن کوي کم گزار چې پیغمبر باندې راضي صلی الله علیه وسلم حضرت مصعب ابن عمر په ځان اخلي او حضرت ابو طلحه هغه په ځان اخلي حتی چې دواړه شهیدان شو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته گزار ورسید یو ګټه د پیغمبر علیه السلام په مبارک سره لګیدا بل ګټه دای په مبارک مخ لګیدا بل کانه دای په خله مبارک ولګیدو او دا د بدن ضعیفی سي دا د بدن حساسی سي دا زخمی شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وینه له هغه عزیزان نبی کریم علیه السلام دیو کډینه اورغړېدو لاندې پریوته دلته شیطان یو ناره ولګولا ان محمدن قد مات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابو کې یو بد در جوړ شو اوس ما ته وګورئ چې دې طرف ته دیزه صحابو کې دا بد در ول جوړ شو ول دوی منډه واله ځکه دا غوی عقیدت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره دومره انتهایو چې هغه په دې منډه والو کې مجبور وخا تاسو وګورئ د سړي استاد مرشي حواس کار پیدا کړی نه دي پلار مرشي هوش او حواس ګډوډ نشي او بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه عقیدت ور سره سورو والله چې د پر الفاظ نشته چې د الفاظو قالب کې د هغه صحابه او عقیدت هغه گویا ز قالب کوم هغه څنګه ورته ورواغستم عزیزانو او صحابه دا غي هوش او आवाज ګډوډ شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو شهید شو قتل شو میدان کې د ضرب شکار شو نارا شیطان نارا ولګیدا هغه حواس بخته شو هوش او आवाज ګډوډ شو منډه واله یو مرګري دلته لیکلي دي مودودی صاحب دلته عجیب خبر لیکلی دا وی چې چون کې د پیغمبر علیه السلام صحابه هغه چون کې شراب سکل او شراب باندې مرتبه لازمی نتیجه ده چې دا سړی بوزدل کوي لہذا هغه د بوزدل د وجه منډه واله انا لله وانا الیه راجعون د پیغمبر صحابه او د بوزدل په خاطر دا غوی منډوال ای خیال استو محال استو جنون نجی
د عقیدت په بنا غي منډه واله اوس د عقیدت د عشق تر حدا خو صحیح خبره وا خو چون کې دغلطه شخصیت هغه د نظریه مقدم کېدو لہذا الله تعالی فوري د تدارک کو آیت نازل شو نبی کریم علیہ السلام را پاسید یو ټیلې ته پورته شو الی عباد الله الی عباد الله قران کریم فرمای والرسول يدعوكم في اخراكم پیغمبر علیہ السلام تاسو شان منډه والے ما طرف تراشي والصحابه چې د پیغمبر علیہ السلام आवाज واوریدو دیوانوار پیغمبر علیہ السلام تر منډه والے چې الا هغه د کمی دیوی چې مونږه پروانهګان یو کوي باندې مونږه ځان وجنو هغه خو ماشاءالله بقید حیات ته پمنډ راغله آیت نازل شو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ما تننم چاوي جس تاسو مرکزی امیر سے وفات شو ما الله دې قبر د نور ډک ویجی عموما چې چا امیر وفات شي د چا صدر وفات شي ناغي وی ترمیاش دې تسلوخته پوری خپل پروګرامونه معطل کی چې مونږ به غم کو ما دا زکه چې جذباتيان دي کنه زکه چې جذباتيان دي مونږ نظریاتيان یو نظریه دا شخصیت او مرګ سره مړیږي نه ښا او مونږ دنیا ته ورشایو دنیا ته ورشکاره کو چې یو طرف ته زمونږ امیر وفات ته الله صلی الله علیه الله تعالی دې غریق رحمت کی خو بل طرف ته د هغه امیر د خدماتو سره کې چې کم جماعت پروان چړاو شوی دی هغه زنده او تابنده دغه وفات په ورځ باندې روان دي ښا تاسو خبر باندې پوښتنه کړم ماوي مدار دې جماعت د للهیت دلیل ښا او خصوصا بیا د بن ولاکه کې زیات سرګرمي عمل دي عزیزانو نو تاسو خدمت کې مې عرض کو چې آیت نازل شو وما محمد الا رسول محمد رسول الله دا خود الله پیغمبر دی لا رب معبود دا رب نه دی دا معبود نه دی افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم کده په تبعی مرګ باندې مرشي یا میدان کې شهید شي تاسو میدان پرې دوی نظریه و پرې دوی جی هغه عقیده و پرې دوی جی هغه توجه چم کمزای باندې کنسنټریټ وا هغه ارتکاز به ختموي ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله تعالی فرمایل چا چې نظریه پرې خو دا خدای ذل جلال وای چې د الله ته ضرر او تکلیف رسوله نه دی بلکې د دې وبال او د دې انجام بد دا به هم د دې لپاره صحابه په دې عتاب باندې او په دې ملامت من جانب الله باندې چې خدای طرف نه عتاب راغی خپل ځان معتوب وګڼو دا استغفر الله ورته وکړي استغفر الله ورته وکړه عزیزانو اوس په دغه موقع چونکه صحابه کرام ګڼ کسان شهیدان شوی او یا سو کسان جی یا دوا او یا کسان شهیدان شوی غزوه احد کې هغه ابو سفیان چې هغه د ګمن د غرور او د نخوت په ټیله باندې ناستو داغه مجسمه جوړوا لا مؤمن شوی نو رستو صحابي د لوی پای رضی الله تعالی عنه هغه ابو سفیان چې د کافرانو مشر ده د مشرکانو جرنیل او کمانډر ده هغه آلتنه आवाज وکړو ځکه خو جذباتیو کنه نظریاتیو کې جذباتیو هغه آلتنه आवाज وکړو افل قوم محمد صلی الله علیه وسلم د قوم کې محمد رسول الله ژوند دی پیغمبر علیہ السلام او आवाज وره صحابه هم وره صحابه تاسو کوي بماذا نجيبه جس جواب ورکو نبی کریم علیہ السلام او فرمایل لا تجيبوه هیڅ جواب مور کوي ډېر شخصیت تاسو کوي هغه بل आवाज وکړو مطمئن شو چې محمد رسول الله وفات شوی ده ځکه چې جواب رانک بل تاسو وکړو افل قوم ابن ابي قحافه دی قوم کې ابو بکر ژوند دی پیغمبر علیہ السلام لا تجيبوه جواب هیڅ مور کوي شخصیت تاسو کوي دریم تاسو وکړو افل قوم ابن الخطاب په دې قوم کې عمر ابن خطاب ژوند دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا تجيبوه جواب مور کوي د تاسو پروګرام شخصیاتو سره تړي د تاسو میشن د شخصیاتو سره تړي هغه ابو سفیان چې د دې دریو والو عظیم هستو باب کې ورته جواب ملاو نشو هغه وی چې دا درې ختم شو خو پروګرامي لا ختم شي ماته مع موتهم د دې مرګ سره
دې خبره هم ختم شو. اده خوشاله نه ناره ولګولا اوغلو هبل داوی د خدای نومو هبل زنده‌باد. دلته د دوی نظریه دای د ناره سره کندم کړه. هغه چې د خپل خدای د زنده‌باد ناره ویله زما د خدای د یووالي نظریه هغه کندم نه کړه. وای کنه پاغي ضرب لګو هغه له گزار ورکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې شخصیت کې خلکو سره رواداری کوي شي خو نظریه کې دې خبره گنجائش نشتا. وایا ورته چې الله اعلی واجل. صحابه ټولو په یو आवाज جواب ورکو الله اعلی واجل. الله تعالی لوی دی، الله تعالی جلیل دی او عظمت والا دی. ابو سفیان دې مناره ولګولا لنا الغزا ولا غزا لكم. مونږ د پاره غزا خدای شتا تاسو د پاره نشته. نبی کریم علیه السلام وی چې بیا تاسو نظریه کندم کوي لہذا جواب ورکي چې الله مولانا ولا مولا لكم. الله تعالی زمون ناصر دی، الله تعالی زمون مؤید دی، الله زمون معین مددگار دی. ستاسو سره د خدای دا امداد او دا نصرت نشته. نو فکر صالح او عقیده دا شی د بنیادی د دې پس منظر کې افراد صالح تیاریږي. څه تیاریږي؟ افراد صالح تیاریږي. او په کوم انداز چې دا فکر صالح چاته ورکول دي. اوس په دې خو یو سره تاسو سره نه شریکيږي چې ته په کالج کې د کلاشنکوف نمایش وکړه. په دې یو سره تا نه مرګره کیږي چې تر غونډګرده او د بدمعشۍ مظاهره وکړه. تاسو خبره دې سره سره مرګره کیږي که خپل مرګري هم متنفر کیږي. تفحاشي وکړه، تبذی قسم اقوال استعمال کا، بد خبره وکړه، پردو مشرانو تسپیره وایا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. الله تعالی فرمایل کم کسان چې هغه زما مقابله کې خدایانو درولې دي ما سی والله ته چغي وای تاسو ایت کنزل مکوي د دلیل په بنیاد ور سره خبره کوي، د دلیل دنیا کې ور سره خبره کوي. تاسو ګورئ جی درې موقع دي ما ته ګورئ ول خبره زده کوي. درې مقام دي، یو توي مقام دعوت، دویم توي مقام انقلاب او دریم توي مقام حکومت. سو مقام شو؟ مقام دعوت، مقام انقلاب او مقام حکومت. مقام دعوت لپاره الله تعالی فرمای چې ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ته چې یو سړي دعوت ورکې ځان سره مرګره کې رفیق کار جوړې نظریاتي ساتي جوړې خپل پټفات باندې ځان سره روانه خپل لار اغله ورکول غواړي. ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه. هغه ته به د عقل مندۍ خبرې کې دانش والا خبرې وکې د پروګرام اهمیت به هغه ذهن کې واضح کړي. والموعظه الحسنه په نرم انداز بلګیای چې ستا په आवाज کې گویا خشونت نه، ستا आवाज کې سختی نه وي، ستا आवाज کې تیزی نه وي، ستا انداز گفتگو هغه د سختۍ او د درشتۍ نه بلکې ته په سمایلینګ فیس باندې په مبتسمانه انداز باندې په متبسمانه پیرایه باندې داغه د سوال جواب ومرکې. او دا وای چې دا خصوصیت ززان لپاره سعادت ګڼم چې دا تیوري جمعیت تروا اسلام کې د کالجو د یونیورسيټو په سطح زما غوند ناچیز پلاس تاسو دعاګانو باندې الله تعالی ډیولپ کړه چې ما یو فکر ورکړ دی یونیورسيټي کې. هغه دا چې کله د جمعیت تروا اسلام مرګره هغه یونیورسيټي او کالج کې تقریر کی نو هغه دعوت عام ورکی چې کله چا ځین کې زمونږ د پروګرام په حق لا سوال وی مونږ جواب ته تیار یو. موږ جواب ته حالانکه بل جماعت هغه به تور مثال یو موقع داسې نشي پیش کوله چې کله هغه د سوال دعوت ورکړي بلکې که یو سړی بلا دعوت هغه نه سوالو کی هغه سوال پیش کوي نه وای بس مونږ خپل پروګرام وړاندې کوو، مونږ خپل پروګرام وړاندې کوو، مونږ چیلنج کو بای مونږ بعض اوقات څوک داسې عجیب سوالاتو کی چې هغه سوالات په حقیقت د کولو نه خو ما مرګرو ته ویل دي چې ډیر خنده پېښانه سره موعظه حسنه سره حکمت سره هغه ته جواب ورکوي دې انداز باندې. بل ورځ دا ما مرګره منیر صاحب را سره خیبر میډیکل کالج کې پروګرام وږي هغه سوال جواب والا مرحله چې تیر شو. د سوال جواب مرحله نه بعد یو نوجوان راغی ما سره خپل تعارف وکړ ویزه چې د ګلګت علاقې سره تعلق ساتم
د سکول د وختونه د میډیکل کالج طالب علم او ډاکټرو د سکول د وختونه د اسلامي جمعیت طلبه سره مرګره ما د مودودیانو صاحبانو سره مرګره ما نن نه بعد د تاسو د مدلل پروګرام په حواله ما جمعیت طلبه اسلام کې شمولیت وکړ. ما مرګرو ته وې چې داسې پیار او محبت سره سره پوي یو سړي سره درشتي مکوي تا باندې سوال کوي ته جواب ورکوه. یو سوال کداغي جواب د تا ذهن کې نه هغه ته نرمه سره وایا مرګریا زه خپل مشرانو سره دی باندې مرکشم او تاسو سره مواده ده ان شاء الله دې سوال جواب دا به د خپل مشرانو نه تا د پاره حکم او دا جواب به تاسو درکم. خبر باندې پوي خوشی ک لکه اوسم یو مونږ بزرګ مولانا صاحب ما ته وې چې سوال جواب ولنه شش کوي نو خبي ما لکه سوالات خو کوي پرای خپل خو سوالونه نه کوي دغه پروګرام غواړي بهر تقدیر که تاسو ځین کې بیا څه سوال وي هغه ان شاء الله کوي شي زه به حتی الوسه کوشش کوم چې تاسو د پروګرام په حواله باندې مطمئن کوم. خو ځانو عزم راکو چې اوس مقام دعوت کې قران کریم فرمایي سختی بنه کې ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه حکمت سره په نرم انداز سره یو سره اوس دا ضروری نه ده ما ته ګورئ تا یو سړی ته خبر وړاندې کړه استخو علی وجه البصیرت دامنی چې داما والا خبره الله والا ده داما والا خبره رسول الله والا ده صلی الله علیه وسلم یو سړی ته وړاندې کړه هغه په در سره اګری نشو متفق نشو طالب دا خبره زور درکې زور کنه زه خبر الله والا کوم زمونږ طالبان خوم جذباتيان دي کنه مونږ ګورور ته دین والا خبره کوو دي نه مانی مړو نه یاره کولې مې ونه به مونږ والا خبره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته دا فطرت ته انساني کله داسې خبره زور ور کوي چې خبره زکوم الله والا دومره میزان ستړی کو بیا هم د چا څه ته پرې نه وته لعلک باخع نفسک الله یکونوا مؤمنین. پیغمبر علیه السلام یو موقع باندې جبل ابو قبیس توخته ویزان دی غره غړوم ما دومره ځان ستړی کو یو سړی مسلمان نشه. جبرئیل امین ناغه لعلک باخع نفسک الله یکونوا مؤمنین. کله استا خبره نه مانی نو تاسو کې ځان پانسی کې ته ځان ته خپي لګي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای فنزلت زرا قسم جبل ابي قبيس نا او بیا دین کې نو دین په خاطر د تازه مداري هغه د خبره د وړاندې کولو ده خو په هغه انداز چې کوم انداز الله ویل دی په هغه انداز چې کوم انداز د الله قران ویل دی. اوس یو سړی ستاره صالح پروګرام په مقابله کې خپل باطل پروګرام وړاندې کوي یا نه ستا مقابله وکړي. قران کریم فرمای وجادلهم بالتي هي احسن. ګوره یو خو داونه چې وقاتلهم تورا ټوپک ورپسې راواله وجادلهم اوس جدال کې معنا د جګړې پرته ده خو تاسو قرینه صارفه خو ویلې ده کنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا. کفر د خدای مرضی ده کفر د خدای خوښ ده لکه ویلې دي امر بالام راغله ده ومن شاء فليكفر د چا چې خو کافر شي خدای په حکم کړی دی. اوس مامور به د باری د مرضی د باری وکني وکنه خو ما کړه چې کوم شی باندې خدای حکم کوي چې دا کار وکړي دی معنا چې کار د خدای خوښ دی. ښا بیا مولانا ساکت نه تاسو کوي چې دا کفر مرضی ولنه د مامور به دی. جزاک الله. رستو قرینه صارفه موجوده ده چې ان اعتدنا للظالمین نارا. نو اوس دې ځایم د جدال نه بعد قرینه صارفه موجوده ده چې لکه جدال ګوره په معنا د جګړې نه ده وجادلهم بالتي هي احسن. دا مجادله په معنا د مباحثه بالدلیل ده چې د دلیل انداز کې هغه سره مباحثه وکړه د دلیل دنیا کې پوي کا. اوس دا مقام دعوت ځان د پر رفقا د جوړ کړ نظریاتي جوړ کړ. اوس نظریاتي یو رفق ته جوړ کړ هغه د وینو توله لپاره تیار کنه تیا او جذباتيان ک 2000 د ځان سره روان کړ د بنو په بازار او لس پولیس والا د مخې لاره ډانډې ور سره نو بس بیا تر جذباتيانو منډو ته وګوره. بیا تر لس پولیس والا مقابله کې د جذباتيانو منډو ته وګوره او یو نظریاتي د 2000 پولیس والا مقابله کې چې رسیسه پلای هوی دیوار شکل کې ولاړی. ها انزا دا زه ولاریم زه دیو نظریه په حواله خبره کوم تاسو ما سره څه کوي شي یا ما باندې څه کول غواړي او جذباتيان اخو لاس په وای کنه نو بس خو چې لاس پولیس وال راشي وغیم لاس په وال شروع کړي دی غر وای ښا
then they dispersed there لاړ وای هغه الته کې منتشر شوخه چې پولیس ټیرګې شروع کو لاټي چارج شروع کو لاړل جی به وخته او به مقصد مظاهره شروع کړي و د جذبې شکار شو لال ټول ډسپرس شو پته ون لګی دا چې په مسجد جعفر خان طرف کم لاړلو پته نشته لکه ګیټ باندې کم لاړه په بل ګیټ کم لاړه په بل ګیټ کم لاړه نازیدانو عرض مې تاسو خدمت کې دا کو چې الله فرمای چې مباحثه وکړي د دلیل دنیا کې او چې کله دا نظریاتي رفقا په دې انداز تیار کړل د دلیل په بنیاد د ځان سره راوستل د نظری اهمیت دا غي ذهن کې کینو د نظریاتي جوړ شو څنګه جوړ شي نظریاتي جوړ شو اوس دا نظریاتي رفیق تا په یو لړای کې وپیرو څه کې وپیرو دا نه چې نظریاتي رفیق دې جوړ کا بس تش رفیق شو پرېږي دا وایي تاسو څوک امیر څوک سیکریټري څوک ناظم څوک کار چلون کې څوک منتظم څه شیشتاو کنيشتا ذکر جماعت تشکیل دا خو د قران کریم په تقاضا باندې اهم نه اهم نه دي سوره آل عمران کې تاسو وګورئ حضرت امام سندي ټول وای رحمه الله زنګ بزرگان دا ټول قابل احترام دي خودري کسان زه خصوصا جمع توایم چې تاسو رحمه الله وای امام مدني امام سندي او امام آزاد ځکه دا هغه خلق دي چې تر اوسه لا پاکستانیان مسلمانان نه مني ښه پاکستانیان مسلمانان نه مني او زه وایم کدا د شخصیت نه وي دا پاکستانیان به مسلمانان نه ښه خبره دا بل شان ده کدا د شخصیتونه نه وي دا پاکستانیان به مسلمانان نو او زما په خدای قسم چې دا ما او تا ولا خزي بنن ما او تا ولا خزي نه وي ښه دا زه خبره دلیل سره کوم عزیزانو په هر تقدیر دا مې د زړه په درد باندې یو خبره وکړه چې سړی لقار ورشي چې خدای هغه خلق چې رچا متعلق بزرګان وای چې کوم خدای پیژندل دي د عمل پس منظر کې مو پیژندل دي کومګه دین ګړل دي موږ د امام مدني په عمل کې ګڼل دي دنه بغیر خو موږ د اسلام چرته ډیزاین بل کتنه په هندستان کې خدا راته ډیزاین کړی چې دا نقشه بای فلانه ګړای دا خګړای دا ته ډیزاین خوخه بای دا ډیزاین ګړای دا د بنو فلاني دکاندار سره ملاويږي اسلام دا خشه دي الکه ته ډیزاین خوخه به تور نمونه نیکانو پیشکو امام مدني رحمت الله علیه د تبلیغی جماعت باندې حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمه الله هغه فرمایل وی مولانا مدني د ولایت او د ولایت او د تصوف او طریقت باب کې هغه مقام ته رسیدل دي چې کوم ځای د حاضر دنیا د اولیاء او د ولایت سره لګیدل دي هغه ځای د امام مدني لومبنه قدم شروع دي ښا تاسو خبره ذهن کې رااله کوم ځای چې د حاضر دنیا د اولیاء او د ولایت سر لګیدل دي هغه ځای د امام مدني د ولایت لومبنه قدم شروع دي غلطه نه سٹارټ غسته دي عزیزانو نارز میں استاس خدمت کې دا کو چې امام سندي رحمه الله د سوره آل عمران تفسیر کې یو خبر ډیر اهمیت سره لیکي سوره آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق دغه خبرته یاد ده کنه دا سوره آل عمران تاسو وګورئ نه سند نجران نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تراغل د نجران عیسایان نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تراغل د عیسی علیه السلام باب کې تنه تاسو نه وکړل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دی الله تعالی بندو د الله تعالی برگزیده پیغمبرو داغه مور دام دی الله وینځوا نه مور د خدای خزو او نه عیسی د خدای زویو دا د مناظره انداز کې صد پاسه اتیا آیتونه دوا اتیا آیتونه دا د مناظره انداز کې تنازل دي پسې الله تعالی وای چې د مناظره او مباحثین ور په اخو ک بیا هم دوی نه مني او ستاله را کې رکاوټ جوړيږي تبه د قتال لار اختیاره د طول لار به اختیاره اوس دغه توره دا تشبیه پیسوم نه چلیږي د دې لپاره د پیسو ضرورت ده د انفاق تلقین کړل او په اخر کې ویل دي چې کله تاسو قتال انفاق او دا ټول معاملې کوي د دې ټول ارسه لپاره یو شی د موقوفونه لې چې هغه ته وایي جماعت هغه ته وایي څه جماعت د صورت په اخر کې هغه حاصله خود یا ایه الذین آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ایمان والو ایمان خود تاسو نظریه ده ایمان څه شی ده خبره بیا واپس آل ته لاړه کړه ایمان د تاسو څه شی ده نظریه ده
اسبرو اوس نظریه بسنګي اسبرو دې باندې دومره ټینګ ودرېږي ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله وی کوم کسانو چې یو وار به تور نظریه دا خبره خپل کړی دا او بیا په دې ټینګ ولاړ دي یو صحابي نبی کریم علیه السلام تراغه او سنی بخیر یا رسول الله دا الله پیغمبره ما ته د خیر څخه کلمه وایا نبی کریم علیه السلام خلاصه ورته وی قل آمنت بالله ثم استقم بس نظریه خپل ک ایمان والا بیا په دې باندې ټینګ ولاړ یا نظریه خپل ک ایمان والا بیا دې باندې ټینګ ولاړ یا نو الله فرمای او ایمان والو اصبروا په نظریه ټینګ ودرېږئ وصابروا نور ملګری ځان سره ټینګ اوساتئ ورابطو جماعت تشکیل کړئ واتقوا الله او د جماعت په توړ کې د خدای د عذاب نه ویریږئ ځکه څوک چې جماعت ماتي یا جماعت نه سایت کیږي حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فانما الذئب یاکل القاسیه تاسو وګورئ شرمخ درنده زناور دی د هغه ګډه ماتي هغه بيزه ماتي چې دا کندک پریدي او ځان لا یو اړخ ته لړ شي په غون کندک باندې کله شرمخ حمله نه کوي خو یو بيزه او ګډه چې دا سایډ ته لاړ شي دا بیا سالم واپس ناراضي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل علیکم بالجماعه علیکم بالسواد الاعظم تاسو جماعت سره وابسته فرد قائم ربط میں لفظ سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا د دریاب نه بهر د موج څخه مفهوم شته د چپې څخه مفهوم شته چپه خو یو صفت ده چې وبو پورې اوس عرض دا قائم بذات کی کنه عرض قائم بالغیر جزاک الله عرض اوس موج دا خو عرض دی قائم بالغیر دی که او بوی د سمندر د چپی صفت ور پورې تړل شي او بل سمندر ته سایډ تکا ځان له د موج تصور او کانسپټ په مرز وجود کې نشي کېده نو عزیزانو د قرنګي او فرد چې د جماعت سره ربط نه ساتي یا جماعت تشکیل کړي نه یا جماعت کې شامل نه د څه قدر او قیمت او سویلیو نشته اوس جماعت په تشکیل کې نو په کوم انداز به تشکیل کې تاسو څنګه خو نه کنه کتنګ شنه به هم نه پرېدم ښه جی دا ټایم څه ده نو دا سوره ټایم شي زه لګم نه اساس سوره وشش لګیا نه یو نیمه غنټه شو بس ان شاء الله خبر را لندوم لس منټه یو غنټه بس ان شاء الله خبر را لندوم ما په خیال مولانا صاحب ته غریب ستړی دی نه بس نو ما ته خبره ته متوجه شي نو امام سیندی رحمت الله علیه فرمای چې اوس د دغه عقیده او د نظریه پس منظر کې ته د دې نظریه حکومت په تام دنیا راوستل غواړي او په دې بنا د خلافت هغه تصور مرضی وجود کې راوستل غواړي د کوم حکمت په بنا چې الله تعالی ستا تخلیق کړی او دغه خلافت الهیه او حکومت الهیه قائمول دا د تا هدف دی دا د تا نسب العين دی د دې لپاره لابد د جماعت تشکیل کولونه چې جماعت به تشکیله او په دا بنیاد باندې به تشکیله ان شاء الله ویندا دا وړي زړی خبري زړی شي دا خبري ښه عزیزانو نارز میکو چې اوس دا جماعت چې تشکیل کې څنګه به تشکیل کې جماعت عبارت وي د یو مشر نه او د هغه د فالوورز نه داغه د پیروکارونه داغه د متبعینو نه امام سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې د جماعت دا مشر دا بل صفاتو حامل وي د جماعت په پروګرام سوي جماعت به څه ریګولیټ کوي او جماعت په امپلیمنٹ کوي څه دوه خبرې ویخه ځان پته باندې پوي کوي کله کله څنګه چې می طلبه د مرګرونه څوک تاسو کوی تاسو منشور سره کوي دې تاسو کنه نو دوی ورته بیا لګي وای زمونږ منشور کې دا خدای پس مکو خدای یاله کستا منشور نشته جمعیت طلبه اسلام فکری تنظیم دی فکری تنظیم منشور نه ښه ځان پته باندې پوي کوي ښه فکری تنظیم دی د فکری تنظیم منشور نه د پالیسۍ په باب کې موږ د جمعیت علماء اسلام تابع یو د علماء حق تابع یو چې دا غوي کم منشور دا غزه موږ منشور د موږ
داغه اتباع کوو. فکری لحاظ سره جمعیت طلبه اسلام صرف دستور لري او منشور، ځکه دا د حکومت کولو پوزیشن کې نه ده کنه، دا خو د فکر او تربیت پوزیشن مقام دعوت والا دي. دا څوک دي؟ مقام حکومت والا نه دي، دا مقام دعوت والا دي او مقام انقلاب والا دي. مقام حکومت والا زمونږ بزرگان دي، منشور خو باغی ورکي چې دا شی دی، منشور باغی ورکي چې دا شی دی. مینیفیسټو دا د پولیټیکل پارټي وی، دا د سټوډنټ ارګنایزیشن نه ښه، طلبه تنظیم منشور نه، د دې دستور وی. اوس د دستور کار سي، دستور څه کول؟ دستور دا پکې تاسو وګورئ، پنکې د دې پنکې شیخ مکتلې چې کوم باندې کولاویږي هغه د سوې نه ریګولیټر. او ریګولیټر په عربي کې ترجمه کیږي محرک المروحه، لفظ یاد کړئ ښه، محرک المروحه، چلون کې پښتو معنا چلون کې. اوس هغه چلون کې ریګولیټر دا دستور په حقیقت د تنظیم د پاره ریګولیټری، how to regulate the organization، چې دا تنظیم به چلایي څنګه، دا تنظیم به د اصول پابندي دي ته وی پروګرام ښه، دي ته پروګرام چې جماعت د دې سبجیکټ وي، یعنی دا د جماعت لپاره ریګولیټر وي او د جماعت لپاره وي یو هدف چې کده قوت کې راغی نو هغه منشور به د خدای په دې ځمکه باندې نافذ کوي ښه. جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. نو دا خو یو جمله ده، د دې خزان له دومره ستر تشریحات دي، بای زمکو سره وسکه، بای کارخانو سره وسکه، ما د چاویجی زمکو سره وسکه، ما ټوله به واپس کو دي غریبانو باندې تقسیم وکړه. ودا چې سوشلیزم نه ده، ما نه کنه خبره بل ده کنه. اصله مسله خو مایدانه چې مونږ خپل مرګریم د خبرې په ملا را دانګي ښه، خبر باندې ځان پوي نه، خو بس په ملا راو دانګي د تیر علماء کی. ما جمعیت علماء اسلام په نېشنلایزیشن باندې یا په قومي ملکیت کې اغستو باندې یقین لري، په دې بنا چې دا ځمکه چې دی نوابانو سره دي، دام ځکه چې دی خانانو سره دي، او داغه پس منظر کې د ستر جیداد مالکان ګرځیدلې دي، داغه پس منظر کې د ستر صنعتونو کارخانو مالکان ګرځیدلې دي. دا جیدادونه دوی ته په دې سله کې ملاو دي چې دوی د انګريزانو د خوشنودۍ لپاره علما پنځ کړو، دوی د انګريزانو سپیپل خرخره کول، دوی د انګريزانو بوټان پالش کول. اوس د غیر شرعي حرکت په بس منظر کې چې تا ته کمال راشي، هغه ستا مملوک ده، غلا چې ته وکې، مسروق مال د تا مملوک ده، مسروق مال د تا مملوک ده نه ده مملوک. کله تاسو ته په میراث کې پاتې شي یا دغه مملوک ده، چې تا مملوک نه، تا ملکیت منتقل کېدې شي په وراثت کې، چې کوم شی ستا خپل ملکیت ور پورې نشته وراثت کې منتقل کېدې شي. نو ماوی جمعیت علماء اسلام چې په نېشنلایزیشن یقین لري، معنا یې دا ده چې د ځمکې غیر شرعي دي، لہذا د غیر شرعي کسان نه باغستې شي او واپس به ورکول شي آبادکارو ته. من احیا ارضا میتة فهي له وليس لعرق ظالم حق فيها، حدیث کې راځي ابواب احیاء المواد او مسأله التحجير. تاسو به فقہ کې نظر لاندې تیر شوی، خو مختصر غونډه یو دوه جملې به تیر شوی، حالانکه ځان له مستقل باب دی مسأله التحجير، چې یو سره د مړی او د شړی او به مالک ازمکینه اقطاع المواد د ځان له مستقل باب دی. اکونومکس کې، په اسلامیک اکونومکس کې او اسلامي اقتصادیات کې اقطاع المواد چې شړ ازمکه چې مالک معلوم نه دی، یو سره په خپل خوغه باغینه چاپیره غټي تاوي ځان لبره ګیری، که حاکم وخت ورته اقطاع کوي. د ائمه په کې اختلاف دی چې کله شړه ده خو هر سړی ته حق دی ځان له آباد کی، هر سړی ته حق دی. بل فرمایي چې نه، دا مواد او شړ ازمکه یا شاملات ورته مونږ وایو، دا په حقیقت د سلطنت ازمکه دي، د چا ازمکه دي. او هر یو سړی چې په خپل تروزی او ځان لګټي تاوي، دا افتیات غلط سلطه ده، دا باچاګردي جوړول دي او قانون لاس کې غستل دي ښا، باچاګردي جوړول دي، قانون لاس کې غستل دي. لہذا قاضي ابو یوسف هغه فرمایي چې دې کې به اقطاع کیږي. اقطاع معنا حاکم وخت مو یو سړی ته دا دومره ځمکه دا شړه ده، دا شړه ده ستاشونه، دا شړه ده، دا ته آباد کا، دا شړه ده، دا ته آباد کا. اوس تا ګټه ته تاو کړی، تحجیر دی وکړو، کدرې کاله کې دنه آباد کړه، خو تا ته مالکانه حق درکړی شي. کدی آباد نه کړه هغه به واپس هغه رنګ شاملات لکه څنګه شاملات چوخه. تحجیر سره ته مالک نه ګرځي، البته تا ته یو پریر رائټ
داغي د کلټیویشن او د آبادولو حاصل شوه قانون تقاضا باندې او بعینی دغه مسله په دې انګریزي قانون کې هم ده بعینی دغه مسله د دې فرنګانو په دې قانون کې هم ده. عزیزانو نستاس خدمت کې مې عرض کو چې اوس د جماعت لپاره وی دستور او د هغه د حکومت دراتلو صورت کې داغه لپاره وی منشور، خو د فکری جماعت لپاره صرف دستور یو منشور. جمعیت طلبه اسلام لپاره صرف دستور شته چې باید صدر بسنګ جوړیږي، سیکریټری بسنګ جوړیږي، جی شورا بسنګ تشکیل کیږي، عمومي بسنګ تشکیل کیږي، ناملې بسو ممبرانی، سو کسان صدر په خپل اختیار اغستې شي، استفاګانو مسله بسنګي، دا مسله بسنګي، عدم اعتماد بسنګ کیږي، کی فاینانس مسله بسنګي، اطلاعات مسله بسنګي، طریقې کار بسي، نصاب بسي، معاونت بسي، رکنیت بسي، دا ټول خبرې په دستور کې. دا د دستور د پاره ریګولیټر دی ښا، د دستور پکې په دې دستور د جماعت پکې دا په دې دستور باندې چلیږي، روکیږي او تیزیږي. عزیزانو اوس د جماعت وړوکه او لوی سړی ماته ګوري، د جماعت وړوکه او لوی سړی هغه د دستور سبجیکټ دی. سمانه د دستور خلاف ورزي هغه په هیڅ صورت باندې جایز چې د لوی نه لوی سړی دی که د پاکستان لوی امیر دی هغه هم د دې تابع دی چې دستور و پامالای نه ښه، بیا خدا جماعت نشه کنه، یو منمانی شو. جماعت ستاره ریګولیټر دی، ته د جماعت ریګولیټر نه، د جماعت امیر یې، د جماعت امیر یې د دستور تقاضا باندې. خو چې کله تا دستور په عمل کو نو دستور وایي چې ته بیا مشر نه ښه، دستور یې چې بیا ته مشر نه. اوس دغه امیر د برس صلاحیتونو حاملی. امام سندی فرمای must be a person of good mentality and physical condition. دغه جسمانی صلاحیتونه دا هم قوي او فربي قوت والا سړی وي. اوس که مثلا یو داسې سړی چې غزان لا خپې شلې دي جی سترګې وړاندې دي، غریب ګرځیدای نشي او مونږ چې ته مونږ له جماعت چلے نو صبح کو واپس سټرچر کې ګرځو کا به جماعت چلے، جماعت به چلے کا سټرچر کې به ګرځو، هغه بروزان سټرچر کې ګرځو. عزیزانو نو فرمای چې must be a person of good mentality and physical condition. جسمانی قوت به خي، دماغي صلاحیتونه دا به بهترین او برابر وي. عزیزانو دویم نمبر کې دا لیډر د دستور په تقاضا باندې چې د دستور تقاضې پامالای نه او د جماعت لیډر ګرځیدل دي، د دې د متبعینو د پاره یو داسې شخصیت به ګرځیدل چې د ټول حرکات به د هغه لیډر نه چاپیره ګرځي ښا. دې ته شخصیت پرستی نه وای، نظریه پرستی وای، ځکه دغه شخصیت عظیم جوړ کړی د دستور اتباع او دستور د بعینه نظریه. دستور بعینه څه نظریه د دستور اتباع د مقام ته رسول دی. نو کتر د اتباع کې د ته شخصیت پرستی نه وای بلکې څه ورته نظریه پرستی ورته وای، عقیده پرستی ورته وای، پروګرام پرستی ورته وای، دستور پرستی ورته وای. اوس دا خو د امیر او داغه د تابعینو میس کې مسله شو. خدا سپایان دا کارکونان د دې خپل کې رشتہ یو بل سره څنګه. امام سندی رحمت الله علیه فرمای چې د دوی به یو بل سره ټایټ کنیکشن او مکمل هارمونی وي. اوس هارمونی څه شي او ټایټ کنیکشن څه شي؟ رابطه وي، یو بل نه بزان خبري، حالات واقعیاتونه ځان به خبري او هارمونی او ذهنی هم آهنګي به داوي چې په دې شنو شو کې د مولانا ساک سے کوم خبري نو د وزیرستان په سیمه کې د مولانا عبدالرحمن سے بوم هغه خبري، څنګه د بل مولانا سے ببنو کې هغه خبري، زما په لاهور کې هغه خبري. دا نه چې زه کراچۍ کې یو ډنګو په حیدرآباد کې زما بل ملګری غلا بل ډولکې ډنګي او هغه ته ببنو کې بل دی غلا بل شي ډنګي. مونږ ټول ځان ځان ډنګور شروع کړی دي ښا. ذهني اکسانیت او هم آهنګي چې سو پورې جماعت کینی ترغه پورې جماعت انقلابی جوړې ده، کاغه سیاسي جماعت یو که فکری جماعتي نه ده، فکری انقلاب راوستي شي او نه عملی انقلاب راوستي شي تر سو پورې چې د ملک د یو سره نه تر بل سره پورې ذهني هماهنګي پیدا، نظریه او شوینی فکر او شوینی په یو ډګر روان شوی نه. درې خبره څلورم نمبر کې دا ټول کارکونان دا نه چې ګینه ذمہ داری ده چې د مولانا اسحاق صاحب یا رسول صاحب عبدالرحمن صاحب یا د فضل الله یا د بل او د بل چې بای لګیا وای کنه یو صدر دی بل سیکریټری نم، دا خو بیا تقسیم کار شوی دی. دې معنا دا نه ده چې بس دا صدر ګرځي او تاسو به ټول په دمن هاسي، سیکریټری به ګرځي او تاسو به ټول په دمن، مولانا اسحاق صاحب بلګي او تاسو به ټول په دمن هاسي، مولانا عبدالرحمن صاحب بلګي نورو پوګدو خو باندې خو چې دې څنګه د جماعت ممبر دی دا رنګ ته هم د جماعت ممبر کړه
د باندې څنګه ذمہ داری ده دارنګه په تام په حیث منبر ذمہ داری ده. نو فرمای امام شندی رحمت الله علیه چې دای به یو کنټینیوس مسلسل او بے انقطاع حرکت کوي. حرکت به کې دمه په دمه، حرکت به کې څنګه دمه په دمه، خو مسلسل به هغه حرکت باغې کې به دمه نه کې. لکه مثلا تا تقسیم کار کړی دی چې دا وخت دا خو باقاعده مدرسه کې د کلاسونو دی، چې دا وخت دا زمونږ د تکرار دی، چې دا وخت دا زمونږ د مطالعه دی، مازیګر وخت دا زمونږ د چکر دی، د چکر دا وخت بنیم کو، دا نیم بلغه نظریاتي کار کې ولګو او نیم کې به کرکټو کې یا به منډه وخه، نیم کې کرکټو کو او یا منډه. ځکه د جمعیت طلبه اسلام مقصد دا نه دی لکه څنګه مولانا اسحاق صاحب وي چې تاسو سبقونه د خراب شي او تاسو زنده باد او مردباد کې وخت کوي. پته زنده باد مردباد مونږ سکو او تاسو ګورئ د نوم تقاضا ده جمعیت طلبه او دریم اسلام. نو جمعیت خو پتر چې ارګنایزیشن دی، تنظیم دی، خو د مس کې لفظ د طلبه او د طلبه د سوسي غره کومه جواب جمع مکسره. جزاک الله. بنا د مفرد پکې بالکل ټوټه ټوټه شوی ده. جمع مکسره. اوس دا طلبه چې د طالب جمع ده او بیا دا طالب مشتقی ده او بیا ورته قاعده متوجه کوي چې طالب خو به طالب علی چې طلب خو پکې کنه. نو چې طلب له بالکل چټي ور کړی نو پته زنده‌باد مرده‌باد طالب ویل شي. نو چې طالب ورته نشي ویلې نو د جمعیت طلبه اسلام په دستور کې دا لیکلي دي چې یو سړی به باقاعده طالب علم وي توي به جمعیت العلماء معاون او رکن جوړې دي شي. نو چې دې طالب نه دی نو بیا رکن او معاون جوړې دي شي. ماوی د جمعیت طلبه اسلام نوم د محمل توبنا او د اهمال نه ابا کوي. دا نوم تقاضا ده چې ته لومبه طالب جوړ شي تبي خو تر جمعیت طلبات معاون یا بر جمعیت طلبه اسلام رکن او کته محمل جوړ شوی نو هغه کار دې هم ګډوډ کړی دی او دستوري لحاظ سره تر جمعیت طلبه رکن او معاونم جوړې دي نشي. نو عزیزانو اوس عرض مستاز خدمت کې دا کو چې ستابه یو مسلسل عملی لګاتار به تلګیای هر ځای به هم دغه خبره کې چې صبح فارغ وخت ورته ګوره برادر ته کوم ځای سړی په بس کې ناشتي مرګریا ته کوم ځای ستانوم سره ماشاءالله ډېر خسته نوم دی عبد الله دې نام ده ډېر خسته نوم دی. خاطر څه کار کې یره زه خو دې کالج کې کوم کالج کې برادر د بنو دی فلاني کالج کې خګوره مرګري استاد د بنو دی کالج کې خو به تنظیمونه منظمونه یې کنه تر طلبه او مسائل پیدا شي او شته کنه کوم تنظیمونه دي چې فلانه جی ټی آی پاکستان او شته. ګوره برادر د جی ټی آی د پروګرام نه ځان واقف کړل د جی ټی آی په پروګرام کې دادی د دې په مقابله کې نور تنظیمونه تاسو یو دا پروګرام درکې خدایي ډی میرټ داغه نقصان بلدار د بل تنظیم د پروګرام نقصان داده جی ټی آی چې کوم پروګرام ورکې دا یو فائدہ ده دا دویمه فائدہ ده دا درېمه فائدہ ده دعوت ورکې په دې انداز باندې سړی و مطمئن کې ځکه دا چې پلنده خراب نه سوې چې بس راځم موږ سره دا برک دی واچوخه دا برک بيد په دې خراب باندې راسور شه چې کوم ځای دا سر خوري چې هغه ته سر خوري دا خبره نه ده. ورته پروګرام اهمیت واضح کا چې بای ولې زما تنظیم د پلاني تنظیم نه بهتر دی ولې زما د ارګنایزیشن د فلاني مقابله کې د خصوصیات حامل دي. عزیزانو په دې انداز باندې یو لګاتار او مسلسل عمل او مسلسل جدوجہد بل شروع وي تبي برتا عمل دا انقلابی عمل وي او په دې انداز باندې چې ته فکر صالح جوړ کې د دې فکر صالح پس منظر کې تبر اولی دویم مقام چې هغه ته وایي مقام انقلاب سوی ورته جی. اوس په مقام انقلاب کې بعض اوقات انقلاب په یو طریقه راځي دا د معروضی حالاتو داغه تقاضا ده، بعض اوقات په بل طریقه راځي کله داسې موقع راشي چې انقلاب کې د خپل وینې تویولو ضرورت راشي او کله داسې موقع چې د بل د وینې تویولو هم پکې ضرورت راشي. نو مقام انقلاب کې قران کریم فرمایي ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض. پیغمبر کله چې ته مقام انقلاب کې نو بیا به عفو درگذر نه کېږي، بیا هغه وخت وینه بتوي د ازمکه بیا هغه وخت وینه غواړي چې دا خراب شي تبي بستا انقلاب مستحکم کیږي. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض. او چې انقلاب دی راوستو حکومت دی قائم کو د خلافت الہیه قیام دی عمل کې راوستو اوس ته کار دی دوه طرفه تقسیم شو. مقام دعوت کې ستاکار و نرمي چا سره سختی نه کول که چا پر کوم در کول تا ورته نرمه خبره کوله په دلیل. مقام انقلاب کې ستاکار او سختی ستاکار او مقام حکومت کې ستا ډیوټي تقسیم شو. یو ستا ذاتی حیثیت ته یو ستا
او بل ستا حیثیت په حیثیت د خلیفۃ الله. اوس کڅوک د تا ذات سره زیاتیو کی تاغه تعفو درگذرو کا هغه مقام دعوت والا طریقه خپل کا. ها البته کڅوک د خلافت الهیه کار ته نقصان نسي نو بیا مقام انقلاب والا عمل خپلې دا غوینه بتوي ځکه هغه سره ستا هغه کار نقصان کوي او هغه انقلاب هغه ګویا باندې کاونټر ریوالوشن راولي هغه انقلاب په فساد باندې بدلول غواړي. نازیزانو جمعیت طلبه اسلام فکری طریقې سره داسې یو صالح فکر ورکول غواړي تربیت ورکول غواړي نوجوانان دوستان ځان سره شاملول غواړي. حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي نامه بزرگان خفن شي. نبی کریم علیه السلام فرمایي اوصيكم بالشبان خيرا اما الشيوخ فانهم اذوني. پیغمبر علیہ السلام وی چې انقلاب راولي نوجوانان څوک راولي دا بزرگان به ان شاء الله مونږ ته دعاګانې کوي د دې به هدایت وی راهنمای. پیغمبر علیہ السلام د خپل زمانه د سپینګرو ذکر کو وی اوصيكم بالشبان خيرا ستاسو ته د ځوانانو باب کې د خیر وصیت کوم چې دې ته یو صالح نظام ورکړي صالح پروګرام ورکړي په صالح ډګر او په صالح لارې ولګوي. و اما الشيوخ فانهم اذوني وی هر چې د بوډاګان دي د خو مال زړستل کړي ښا ابو جهل بوډا دی جی ابو لهب بوډا دی ابو طالب بوډا دی ولید ابن مغیره بوډا دی عقبه ابن معیط او ابی ابن خلف بوډا دی. ماشاءالله مونږ بوډاګان دا پیغمبر اسلام د خپل بوډاګانو ذکر کوي. خو اوس بهر تکبیر انقلاب خو راځي قوت سره کنه سر راځي جی نو داغي غریبانو قوا خو مزمحل دي کنه او کمزوري شوی دي خپې د غریبانو کمزوري لاسه کمزوري چې دا غوي دا صرف دعاګانو ولا سپورټ مونږ ته شامل وي ازمونږ سرپرستی کوي. زما په خدای قسم د دین له سعادت بل نشته. او بیا سره د دې چې اسپینګری عالم وي شیخ الحدیث وي شیخ التفسیر وي او داغه شفقت لاس ستا په سر باندې پروتي نو څه د غیرت تقاضا ده چې داغه په هدایت باندې تر سر دربازي ولګي ښا دا وسره نه نو دا د جمعیت طلبه اسلام خبره خو ډیره وګده ده. خو زما په خیال یار زنده او صحبت باقی. نو قران کریم فرمایي الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. او ایمان والو چې تاسو نظریه خپل کړی دا اصبروا د نظریه باندې ټینګ پاتې شئ وصابروا نور مرګري ځان سره ټینګ او کلک پیدا کړئ نظریاتي ساتيانه جوړ کړئ ورابطوا جماعتي تشکیل کړئ واتقوا الله د جماعتي مفادات او مخالفت مکوئ لعلکم تفلحون. تاسو به فلاح مومئ تاسو به رفاه مومئ تاسو توفیر د رفاحت به تاسو ویلفیرز به دې کې بس تاسو بهبود وي دنیا به مومخی آخرت به مومخی. او کوم حدیث چې مرستلو پیغمبر علیه السلام فرمای امرکم بخمس امرنی بالله عز وجل تاسو ته 5 سيزونو حکم کوم زما خدای ماته دې حکم کړی دی. السمع یو دا چې امیر خبره به اوري دیمه دا والطاعه صرف اوري بنا عملی جامو بورتا چې ولزوم الجماعه دریمه خبره دا چې جماعت سره بزان ټینګ پاتې کې والهجرة الى الله ورسوله ذاتی مفادات باندې با جماعتي مفادات له فوقیت ورکه ټیک ته دې کې زما ذاتی فائدہ ده خو جماعت ته نقصان رسی لہذا زدا ذاتی فائدہ نه غستل غواړم کدا 15 لک روپۍ دې کله 10 لک روپۍ دي زید حقارت په دې ټوکر باندې ووم دې ته لاس نه وړاندې کوم ځکه مال جماعت کار ته نقصان نشي او ماته جماعت د خپل ذاتی فائدې نه زیات را خوګ دي. او وی فرمایل والجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې د الله تعالی د دین لپاره د حکومت الهیه د قیام لپاره او د خلافت لپاره گویا جهاد کول او د سر در بازی لګول. د یو مرګي یو کوېسچن کړی دی ډېر ټریټوري جوړ رائے نمبر دې ملاو کړی دی دا بیا هغه ته وای چې تاسو خپل صحیح نمبر ملاو کړئ. بل څه سوال خو اجازه ان کې نشته. الله تعالی تاسو ډیر زیات خوشاله کی خدای تاسو سره دومره ډیر خو کی څومره چې د الله تعالی په علم کې دي. مولانا عبدالرحمن صاحب راضي او هغه دعا کوي ان زمستون ته نور هت توفیق ورکې پروردگار عالم ازرنا د حسدو بسه پروردگار عالم امیر د جذبه په نظریاتي خبره باندې بداله کې پروردگار عالم امیر د ژبه د مشرونه د غیبات نه وسته پروردگار عالم طالبونه علمونه په میانس کې مینه مخواص سره پیدا کې پروردگار عالم ته په دغه پروګرام نه میستړي استمن ما کې پروردگار عالم په دغه پروګرام کې میږي لالچ په شکل کې مارو والے پروردگار عالم دولت طرف ته د میر مخ ما وروړي دا د مولوی سمون رساته ابودا کې دا مزای کوم دای پروردگار عالم